چونکې تاسو اکثر ملګري بچیان تصوف و سلوک سره ماشاءالله ذکر فکر سره متعلق دی که نه بعض اصطلاحات یا بعضې دا وایي که نه وایي دا سلوک خو وایي که نه مطلب دا منازل توی که یو په لاره باندې روان دی او په سلوک کې روان دی دا نو بس یو درې څلور نورې خبرې به وکړو چې دا تصوف و سلوک کې مونږ تاسو ته پته ولګي چې زه په کوم مقام او په کوم منازل توی کولو کې څه شی مده ده روان یم حضرت صاحب هغه منازل لیکلي دي په بعضې هغه کې دا خاص کر په حالت فقیر کې هم شته که چېرته مو کار ته میلاو شوه زه خپل ځان فایدې دپاره چې ما ته لږ پیدا وشي سالک چې کله تصوف و سلوک کې بیعت شي که نه د هر ځای کې چې نو شروع کې انتهایی زیات جوش و خروش وي د الله نوم پې خلګي په زړه کې د عبادت یو جوش او ولولۍ ډېر په منډه مسجد ته رواني نو په دې دوران کې یو مرحله داسې راځي چې یکدم دغه جوش محبت جذبت یخه شي نو دې ته د تصوف په اصطلاح کې وایي اعراض څه ورته بچې اعراض دا معنی چې الله تعالی سره مخ واړي چې دا کوم د لطف والا کیفیت دي که نه چې هغه د مشقت شي کې ورته خوند میلاویږي هغه شی هم څه شي ده لږه لاتې کې راکږي ده اعراض معنی مخ اړول نو بعضې سالکین داسې چې وي شروع کې انتهایی ډېره خسته جذبه یي بیا لږ سره داسې شي چې لږ سړوالی په راشي د دې مثال داسې جوړیږي لکه سپوږمۍ نه ده سپوږمۍ چې په 14 او په 14 کې که نه ډېره زیاته په چا باندې وي آب و تاب باندې وي ده بیا وړه کېدل شروع شي نو بیا په 20 30 باندې وي خو ښکاري نه ورکیږي نه وی خو څه شی نه ښکاري دغه جذبه او کیفیت د سالک په زړه کې وي خو څه وخت لپاره غایب شانتي شي بیا د دویم او دریم نه بعد بیا چېرته راتازه شي نو دا حالاتو ته ړومبی پړوی د دې ته څه ویلی شي دا اعراض اوس موږ وګورو چې زه په کوم حالات کې روان یم ځان راته پته لګي او دا الله کوي بعض دفعه داسې به تاسو ګورئ چې ذکر به هم ډېره مزار کوي تلاوت به هم ډېره مزار کوي کله به فرض مونځ ته زړه نه کېږي نو دوی ته ویلی شي د مشایخو په اصطلاح کې قبض او بسط یو د معدې قبض دی که نه یو د زړه د کیفیت الله یقبض و یبسطو الله تعالی تلاوت کې په ذکر کې دا بسط کیفیت هغوی انتهایی مزه کوي چې بس په دې جانماز باندې ناست عجیبه سکون وي ورته خوند ول ورکوي تلاوت مزه کوي درس مزه کوي بیان مزه کوي د دین دپاره یې مزه کوي ده او کله فرض مانځه ته څه شي چې بس په ناستو باندې وکړو تابع یې نه نو دې ته د قبض کیفیت وي ده نو ړومبۍ لاره کې ړومبۍ پړو څه شی شپه ده اعراض دویم پړوی چې ده د سالک دپاره هغې ته وایي حجاب څه ورته ویلی شي حجاب چاته ویلی شي چې انسان د دنیا او د دنیا په شیونو کې د خپل د ضرورت نه زیات په هغې کې مشغول شي دنیا او د دنیا شیانو کې څه شي ده د خپل ضرورت نه زیات څه شی کې ده ځان مصرفه کړي او حدیث شریف کې راځي که نه ما امت اذا عظمت امتی الدنیا نزعت منها هیبة الاسلام چې د ما امت په زړونو کې د دنیا و عظمت پیدا شي نو د دین وقعت په د زړه نه څه شي حبت شان او شوکت د اسلام به د زړه نه څه شي ده ختم شي نو که موږ تاسو وګورو چې 24 غنټې کې ما څومره زندگی د دنیا دپاره او څومره ما د دین دپاره تېرېږي دا خپله معجزه په خپله باندې کوشش به کوو که نه انشاءالله ګورو درېیمه مرحله چې په موږ تاسو باندې راځي مشایخ وایي هغې مرحلې ته ویلی شي طبع سفلی یا سفلی قوت طبع سفلی دا معنا چې د انسان بدن د دنیا په لذتونو کې ډوبېدل شروع شي ده دنیا دا بدن نه دی دنیا لذت که جایز دی او که ناجایز دی بس د دې دیوانه شي د خوراک لذت کې مخته شي د سترګو لذت کې مخته شي د چکرو خوند واخلي د دوستانو خوند واخلي هر چا خپله نشه ده د هر چا خپل تاسو چوایس ورته وایي که څه د هر چا خپل څه شی دی یو دنیا ده څه شی ده دنیا پوه شوې که نه شي اوس دا واړه ماشومان چې موږ حضرت صاحب خبره 3 کلو 4 5 کلو
دغه لذتونه په څه شي کې دي موټر چلوه په دې هغه کې سکریم واخله په دې کې او چې بیا کله واده وکړي یو بالغ شي نو هغه ته ووایه چې دا بسکټ واخله او ته نن شپې کور ور سره نه وملا هغه دپاره لذتونه په دنیا بدله شي نو د انسان بدن نه دی بدن د دنیا په خوندونو کې گرفتار شي دا او د هر شي خپل یو خوند دی دا د فیسبوک خوند د خپل لذت دی پروتي ګوري شي او خدا خو دولس شي بس سمله مدار لږ هغه ګورو چې دولس نه چې بیا خبر شي دا خو یې نیمه شوه سترګې مو سر هم درد کوي بیا هم لګیا شي کله به موبایل مو هغه ورکړي بیټري رنډ ورکړي چې په خپېدو ده بس هغه وخت ځان ته ولګي خو ګیر شي دا یو ډېره دنیا جزانان په دې کې الله د دې امت ټول په حال باندې رحم کړي الله د دې جنجال نه موږ تاسو وساتي شپې 2 بجې 3 بجې هغې کې لګیا انسان یو ورځ یو کاري څه دی که چېرته راغی که نه یعنې زه مفتي صاحب او دا داتې 3 بجې جوړېږي یو پتون یې لګا زه دومره غټ پټ دی غټ پټ موټا خان دی یو ځل هلته به راته که نه بس هر وخت لګېږي د موبایل کې لګېږي نو یو ځل راغلی وی که نه چې ما له دومره ډوډۍ راکوی څه شی راکوی دومره ډوډۍ او په دې کمره کې به بند کړې خو بس صرف خالي فیسبوک او وایفای دی را سره بس زه به ژوندی یم چېرته راشي راته به ښیم چې دا دی بس چې ګورې که نه مانځه نه به راغشي به یو نشه غوندې هغه جسته لګېدل او چېرته لاړ به شي که باغناران پارک کې به یو ګرانو هېوادوالو بس لګیا وي او څه شی به وایي زه اوس دې له رالم او اوس په دې کې کوږ شوم او بس خلک پورې ډرامې شانتې هم کېږده چې دا جذبه هغې کې اوس منهمې کړه نو موږ وګورو که نه چې ما او تا د بدن په کوم خوند کې اوس فی الحال لګیا یو ده هر چا ته خپله پته لګي که نه د څو شیان شو څلورم دی سلبي مزید دې ته ویلی شي چې سالک نه هلته د خوند کم شوی و اوس د ذکر اذکار پاتې کېدل شروع شو مخکې به ناستو تسبیحات پې پوره کول او اوس وی جي بس یو کوم او دا بل جي وخت نه میلاویږي مطالعه ده او تکرار ده او درس ده فلانی شی دی هغه څه شی ته پاتې شو دا تسبیحات ذکر اذکار معمولات څه شی شو دا پاتې شو دا کومه لار ده سلبي مزید دې نه یو لاندې بله پړوی چې جزره کوزیږي که نه هغې ته ویلی شي سلبي قدیم دې ته ویلی شي چې سالک پهله خو اذکار پاتې شو بیا اذکار نه بعد وروستو بیا ته نوافل پاتې کېدل څه شی شو دا پاتې کېدل شروع شو تهجد پاتې اشراق پاتې اوابین پاتې بس په اللهم سره څه شی شروع شي دا اللهم سره فرض کېده نو وایي څو پړوی شوې اعراض حجاب سلبي تبع سفلي سلبي مزید سلبي قدیم څو شو دا پنځه او څلورم دی پنځم یا شپږم تقریبا چې هغې ته وایي تسلي دا چې سالک داسې شي چې فرایض پاتې کېدل شروع شو جمع م رانه ځي او بس دومره ستړی راشم چې سر کېږم کله سهار رانه پاتې کله ماښام رانه پاتې نو دې ته خبره راورسي خو د دې نه مو یو انتهایي خطرناکه یو بله پړوی ده هغه پړوی دا ده چې په فرایضو په پاتې کېدو باندې زړه خفګان ختم شي بعض داسې دي تاسو سالکونو کې وایي که نه تهجد چې ته پاتې طبیعت باندې بوجي څه همامال ته پاتې نو په طبیعت یې بوجي او دا بیا انسان کله داسې شي چې فرایض پاتې کېږي او پروا هم پې نه ده چې فرض پاتې شو یا دا پاتې شو او د دې نه بیا یو خطرناکه پړوی بله ده چې په هغې کې به تاسو ګورئ چې موږ څومره مبتلا یو د امت څومره هغې ته وایي عداوت چې نیکوکار خلک علما دیندار طبقې نه زړه کې نفرت پیدا کېدل شروع شي نفرت په حدیث شریف کې راځي چې قرب قیامت په علامو کې یو علامه دا ده چې داسې وخت به راشي چې د مړ الفاظ دا دي د مړ خبر به قدري او علماو نه به خلک نفرت کوي
نو خپل ځانونه وګورو چې موږ په کوم چا کې روان یو. د سلب مزید کې یو، عداوت کې خو الحمدلله نه یو، که نه تاسو که الله علماو سره محبت نه وینئ، خو کمی کوته انسانان یو، کمزور یو، خو مایوسه کېږو به نه. د الله ذات نه به څه نه کېږو، د مایوسه کېږو به نه. الله نه به غواړو چې انشاءالله الله ته موږ په خپل فضل باندې دستګیري وکړي او په دې لاره کې هم ته موږ رهبري رهنمایي وکړي. د سلسلې یو شیخ وایي ده چې ما د داسې مبارکه سلسله ده د نقشبندیه چې په دې کې د انسان د صرف د هغه خپله سستی د پاتې کېدو ذریعه ګرځېدی شي، ورنه په دې کې محرومي نشته، په دې کې محرومي نشته. نو انشاءالله الله نه به غواړو چې خدای ته موږ ته د خپل قرآن فهم هم نصیب کړي او د تصوف و سلوک په لاره باندې تلل هم راته څه شی کې ده آسان کړي، او الله د موږ زړونه